د یونین کونسل تورسک سابق ناظم ولی رحمان ویلي دي چې د 14 اگست پورې د ضلعي انتظامیې په حکم د ماربل کارخانو د بندش نه عوام ته څه قسم پیدانه نه میلاو شوي، ولې چې په بونیر کې لوډ شیډینګ، کم ولټیج او ټریپینګ هغه شان جاري دی، بلکې د هغې نه هم زیات شوی دی. د 400 کارخانو بندوالي باوجود د اختر په مبارکو ورځو کې هم عوام د غیر یقیني صورتحال سره مخ وو. ضلعي انتظامیه او منتخب نمایندګانو ته د بجلۍ په صحیح توګه بحالۍ، د عوامو خوشحالۍ او کاروبار نه متاثر کېدو په غرض باندې کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي. هغوی وویل چې د مردان اوسۍ نه راغلی مین ټرانسمیشن لاین دې ډبل سرکټ کړی شي او په کړاکړ علم، اشیزۍ، پیر بابا، ګدیزۍ پیډر باندې مسایل ختمولو دپاره د ګل پل سره لاینونه د یو بل سره د ټکراو مسله دې ختمه کړی شي چې عوامو ته د ټریپینګ د عذاب نه خلاصۍ وموندلی شي. د یو سوال په جواب کې ولی رحمان وویل چې د بونیر ماربل صنعت د یو سوچې سمجې منصوبې د لاندې د ختمولو سازشونه روان دي او د دې عمل سره به بونیر بیا د پتر زمانې ته لاړ شي او کنډر به پاتې شي. هغوی وویل چې د اعلی عدالت فیصلې په سر سترګو قبول دي، ولې دلته د نورو ضلعو نه زیات امتیازي سلوک روان دی چې دا به د بونیر د عوامو او د کاروبار دپاره د باعث جوړیږي. هغوی وویل چې ضلعي انتظامیه دې د نادرشاهۍ حکمونه نور نه جاري کوي. د دې حکم د بونیر عوامو ته څه پیدا نشته، بلکې نقصانات ورته رسیږي. راځئ چې واورو د هغوی دا خبرې. چې د کوم کار لپاره څه کول غواړي نو چې هغه د هغې کار لپاره وشي. ډي سي صاحب بیا ضلعي انتظامیې حکم وکړو چې د 14 تاریخه پورې بجلي بند کړئ، دا کارخانې بند کړئ، خلکو بند کړئ. اوس مسله که د بجلۍ ده نو دا زما ستا زموږ د بونیر د ټولو خلکو دی او موږ ټول ته یو شان متاثره یو، خو د مسلې حل پکار دی. کارخانې بندې دي، دا اوس چې موږ دلته ناست شو تاسو وینئ اوس هم جنریټر چالو دی، 1% په هغې کې نه په ولټیج او نه د لوډ شیډینګ په حواله سقام ته د ډي سي بیا د انتظامیې د حکم ریلیف میلاو نه شو، بلکې د مخکې نه به زه تاسو ته ووایم چې هغه حالات بدتر شو. نور حکومتونو کې یا وختونو کې به داسې و چې هغه اختر کې به یې څه ګزاره د خلکو سره وکړه، هغه هم اوس ناپیز شو. نو د هغې خو موږ ته 1% کله چې د ګراونډ سره یې چې انتظامیه ځان په ګراونډ پوه کړي، د دې خل یا د دې مسلو دا نور دي جي، د دې کارخانې بندول، د دې مطلب دا بندول، دا د دې خل نه دی جي. په کار دا دلته ممبران هم موجود دي، ضلعي انتظامیه هم ده. ضلعي انتظامیه په خپلو ذرایو چې کوم مسایل دي هغه مسایل مخې ته ولیږي. مسایل دا دي جي زمونږ د کړاکړ پیډر دی، د اشیزي پیډر دی، نو په دې یو پیډر باندې صدر صاحب 22 کارخانې دي او په دې بل باندې تقریبا 55 کارخانې دي. اوس چې لاول خو دا بیلنس شي چې په دواړو پیډرو باندې ایکول لوډ راشي، کارخانې پرې راشي، لږ هغه تناسب به جوړ شي. اوس انتظامیه ولې نه کوي؟ دغه پیډر چې په کم باندې کارخانې کمې دي هغه په پراجیکټ راغلی دی، پراجیکټ کراس کوي، نو هغه افسرانو ته او د افسرانو بنګلو ته چونکې بجلي ورکوي، نو خیر دی که په هغې 22 او د 56 والا متاثره دي، متاثره به د هغې فکر نشته. دویمه خبره دا ده جي د ګلناز ډاکټر صاحب هغه سنټر به تاسو کتلی ډګر کې، د هغې سره دا ټولې پیډرې اوس هم تاسو لاړ شئ نو په دې وخت کې خښتې ورته ویزاندې کړي دي. هلته د اشیزو پیډر، هلته کې کړاکړ پیډر، دا د ګدیزو، دا ټولې د یو بل نه چاپېر شوي دي. تارونه د بابا آدم علیه السلام د وخت چې ګرم شي د یو بل نه چاپېر شي او ټریپینګ شروع شي. حالانکې د مسله یو دغلته کې ده. دا پیډر چې کوم زموږ جي تللی دی کړاکړ، دا ټول په پټو کې تللی دی. نو چې په پټو کې تللی دی او تارونه یې د هغه وخت چې لګېدلی دی نو تارونه یې دي، نو ظاهره خبره چې د هغې هغه لوډ، د هغې هغه وزن، د هغې هغه کم چې کارکردګي وه هغه متاثره شوه. که دې ولګي داسې وشي، په دې مخکې ورځو کې ما یو پوسټ ورکړی نو دې ولګي چې پرمټ دی د هر سهار د 8 بجو نه واله 4 بجو پورې بجلي بند ده، څه به کوو ونې به کټ کړو. نو دا زما را پټې دا کور تاسو وینئ په دې کې یو ستن لګېدلې ده، نو دې ستن نه به یو طرف ته بل طرف ته 2 ونې یا دا 2 ونې به زه په 15 منټه کې کټ کړم. که دې ولګي چې د ټولو خلکو سره ناسته وکړي او د هر پټي خاوند په خپله دې یو ګنټه ټایم ورکړي، صرف یو ګنټه د بجلۍ د بندېدو،
نو د کړاکړ نه راواله د امبېلې پورې په یو غنټه کې به هر سړي په خپل پټي کې ونه کټ کړي د بیجا د سار د اتو بجو نه ډیلي چې په ډیلي بیس باندې د څلورو پورې به خلکو ته دا مصیبت دی. اوس دا د مسلې آسان حل دی نه انتظامیه دا کوي اوږده دي څه مقاصد دي څه پکې نه دي یا یو سړي بجلي اخیستی دی دې سړي چې کارخانه راښ کړې دلته خو تا یې نوسي ورکړې ده واپټه نه که ستا سره لوډ دی ستا سره دغه ورلوډ دی نو مه ورکوه نور یې نوسي که نه یا د کوم د حسین چې زمونږ د ایکسپریس لاین راغلی دی نو د هغې خو هغه صورتحال نه دی چې کم پکار دی نو چې د مسلو چې کم حل دی صدر صاحب هغې غاړې ته څوک نه ځي خو د هرې خبرې زور د هغې پرشر د هغې دباو د هغې نقصان صرف قوم ته موږ مخکې متاثر وو کارخانه کولاوله متاثر یو کارخانه بنده شوه دی حل نه دی دا خو هغه نادرشاهي حکومونه دي خلک یې کوي کار څنګه یې وکړو د قوم ته په 1% ریلیف نه ملوي دا کارخانې د قوم دي په یوه کارخانه کې 200 مزدوران کې اداره د قوم خلک دی د دې سره درنګ متاثر شو په یو درنګ کې 200 کسان کې اداره د قوم خلک دی لارې متاثر شو لارې کې د قوم ده هم متاثر شو نو زه به تاسو دا ووایم چې کارخانه بند شوه پیدا یې ونه کړه 20-25 کروڑ روپۍ منتي کارخانې د بنیر وابډا ته بیل ورکوي نو چې تا دا بند کو نو دا وابډا ته به دا 20-25 کروڑ روپۍ د کم ځای نه راځي دا رایلټي چې را روانه ده چې 8 لک روپۍ ورځ ورکوي نو چې کارخانه بند شو نو کاڼی به څه شي دروي په لاس خو نه کټ کېږي نو دا 8 لک روپۍ بند شو دا تاسو په دې بابا سره کې چې دا ورکشاپونه او دا دوکانونه او دا پمپونه او دا هوټلې نه دا یو سرکل دی زه هم چې دا د بنیر خلاف یو سازش روان دی د بنیر غریب بنیر خلاف یو سازش روان دی دا متاثره کوي په څه نه شکل کې په دې مخکې ورځو کې تاسو وکړه د بامپوخه کې سلیډینګ وشو غر را پرېوت بلاسټینګ نه دی شوی په هغې کې اپنی مدد آپ د دې قوم دا ټولې لوډرې چې لګیا دا 1% حکومت راوسي دا 99% د قوم ویجي اپنی مدد آپ سلیډینګ وشو کسان پکې ځای شو الله دې وبخي د ایچا د مړ کېدو یا د مرګ د انسان متبادل نشته دي زمونږ انتظامي حکم وکړو چې درنګونه بند نو سبا به تاسو په دې روډ کې اکسیډنټ وشي بیا به روډ بند دی نو په کراچۍ کې جاز را پرېوت نو بیا به جاز بند دی ریلګاډي اکسیډنټ وکړي بیا به ریلګاډي بند دی مسلې خو خلک دا نه دی که نه نور دې خلک متاثره کړو نور چې چا غریب په کور کې ډیوه بلې دا غدې مړه کړه ښه بیا بارودو دلته کې د خلکو سره لیسنې دي خو لیګل راځي او د هغې دپاره بارودخانې جوړې دي ښه د حکومت د نګرانۍ د لاندې د پولیس په نګرانۍ کې پولیس پې مامور دي بارود دې بند کړو نو چې بارود دې بند کړو نو په سپینکۍ کې بارود شته دا هم د KPK حصه ده او په بنیر کې تنور کې دا هم د KPK حصه ده لکه د بنیر قانون خو د KPK قانون خو د ټول صوبې لپاره کوي هغې کې خلک متاثره شو دلته به په 25,000 اخیستو هغې ځای نه په 50,000 راوړي نو چې د بنیر خلکو ته خیر وشو که نقصان وشو مطلب چې کوم سره اوس تاسو مثال درکړم یو لوی ډاکټر دی سرجن دی او ته د عدالت ته بوځې چې نن مماله وکالت کې دی به وکړی شي د تعلیم کړی دی خو د دغه تعلیم نه دی کړی اوس مسله دا ده د پیور خلکو څوک د کارخانې دی که د درنګ دی د هغې تنظیمونه شته د هغې یونینونه شته هغه راغونډ کړي د هغې سره مشوره وکړي یو داسې لار راوباسي چې قوم ته که 1% که دوی په څه نه څه شکل کې به تدریج ریلیف راشي خبره مخکې ته لاړ شي دا خو مطلب د دفتر نه حکم بند کارخانه بند دا څه خبره شوه مسلې درنګ بند دا خو د مسلې چې حل نه دی او زه په خصوصیت سره د خپلو ممبرانو ته ګزارش کوم دا د بنیر دي که د دې د هرې پارټۍ سره تعلق دی خو دا د بنیر خلک دی او دا بنیر د دوی دی دوی له پکار دي چې دوی په دې خبره کیني د دې مسلو حل راوباسي د بنیر قوم ډېر زیات وځپلی شو ډېر بدرنګه شو په دې انتظامي او په دې دور کې چې د بنیر خلک څومره بدرنګه ما ولیدو دومره چې تر مخکې نه دی بدرنګه دې کیني د دې اول ذمواري دا ده وایي دا د دې قوم خلک دی او دوی هلته لېږلي شوي که دوی د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي خو دوی هلته لېږلي شوي دي دوی به هلته د قوم خبره کوي دوی به په اسامبلۍ کې کوي دوی به د وزیر اعلی سره کوي دوی د چیف سیکرټري سره به کوي او د دې مسلو حل به دوی راوباسي په اول فرصت کې به د DC صاحب سره کوي تدریب مطلب یو په وړې مخکې لاړو که نه او د 14 اګسته پورې یا 14 ورځې چې کارخانې زه بیا لوډ شیډینګ سیوا دي بالکل کلیپینګ کېږي 1% پکې چې کمي راغله نو مطلب دا ثابته شوه چې خلې دا نه دی که نه ثابته شوه که نه په حیثیت قوم مونږ ولیده لکه داسې کېدی نو خو ټیک نو دم ثابته شوه چې خلې دا نه دی شي هسې به خلک متاثره شي بنیر کې دا ټوټه پوټه کاروبار دی خلکو او دا هیڅ دغه نه دی چې دوی ورته کارخانه وي چې دا کې د سټیل میل دی دا خو وړې وړې یونټي دي خلکو ځان په 2 کسه په 3 کسه راښکړي دي په 4 کسه دغه کړی دی لګیا دي پکې
هغه متاثر شي صرف موږ به نقصان ته ځو په حیثیت قوم د بنیر تاوان ته وځو او د مسلې حل دا نه دی دا ثابته شوه چې 2 جماعتونه 4 جوړ شي دا خو موږ ولیده که نه ادي اختر دی که نه باندې تاسو په خپله هم د دې بنیر اوسېدونکي څه پیشرفت پکې وشو یا څه د مسلې حل راووتو دا خبرې چې دا د خل نه دا خو دفتري خبرې دي چې د ګراوند خبرې جدایي دفتري خبرې دي کې چې دا خبره ده که نه اوس که دي په وایرنګ باندې کټینګ کوي سلایډینګ وشو نو د حکومت سره سریدس دومره وسایل نشته چې فوراً دی په دې ټولو درنګونو کې په دې ټولو لیزونو کې د وایر کټینګ شروع کړي ټیک ده نو د قوم سره د لیز هولډر سره یا د درم والا سره به څنګه دا ممکن چې فوراً به شروع شي هر کار به کېږي به تدریج به کېږي او دا ښه خبره ده خو خلې دا نه دی چې تا دا بند کو نو مخې ته خو څه ورکړه که نه دې قوم له څه ورکړه څه ریلیف ورکړه څه مطلب څه وسایل ورکړه چې دا شی مخې ته روان شي نو به تدریج به کېږي د دغې خبرې په حق کې یو چې مایننګ کې د ماربله یا ګټه نه ضایع کېږي په اسانۍ دې کېږي مطلب دی د انساني جان یا د دې خطره دی د نش برابري د کم نه کمه د دې ټول موږ په حق کې خو که سرې دس داسې چې دا مې بند کو نو چې بند یې کړو متبادل دی ورته چې چلو کړو څه خو دې وله ونه کړه که نه اوس ته وله متبادل څه ورکړه ګورمنټ وله بل څه ورکړي بل د سپریم کورټ خبره چې جي نو سپریم کورټ فیصله خو د پاکستان دپاره یې که نه د ضلعې دپاره خو نه ټول پاکستان دپاره د هغه خبره چې موږ یې منو دا درېیمه خبره تاسو وکړه چې دلته کې د لارې چې به راکولي شوې ته به زمیني حقایق ګوري چې زمیني حقایق دا دي چې کله د ضلعې مشران نو تاسو به کتلي وي د بازارګي نه والا ډګره پورې په دې روډ به لارې ولاړې وي یوه لارې چې 12 ګنټې ودرېږي نو د دې د مالک تباهي وشوه د لارې په قسطونه هغسې چې دی چلی نو قسط پیدا کوي دا هم د دې بنیر قسط دی دا هم غریب دی د ځمکه خرڅه کړې ده یا د پټې ورکړې دی بیا دا لارې چې تاسو ماښام په 7 بجې په یو ځای راپرېږدي وي په درنګ کې ایساره وتره د علاقې په درنګ کې د دې 10 لارو بیا د ایسارولو ګنجایش سزا شته چې پکې ودرېږي په روډ یې ودرې د اکسیډنټ خطره زیاته شوه د لارو نقصان وشو وخت ضایع شو مطلب چې څه هغه نقصانات شکل ته خبره لاړه که دی په مقضي هغه کارخانې سره د ډیلینګ دی او دی وله د مال په موقع رسېدی 12 ګنټې لیټ شو دی 30 ګنټې لیټ شو نو کېدای شي چې هغه سړی د نه مال والي یا ونه کړي تا خو ستا په انتظار وم زما کارخانه تشه پرته ده د دغه نجي نقصانات رهېږي مین خبره خل دا دی چې که ضلعي انتظامیه ده که ممبران دي به د ګراوند خلک د دې پیډ خلک ماهرین چې کوم په دې کې دي تجربه هم یو لوی شی دی دا به اوري د دې سره به کینی نو په شریکه به د دې یو حل وباسي چېرې دا په کومه طریقه د بجلۍ سره څه وکړو کارخانې دي شیکونه خلکو شروع کړو چېرې چې په دې بجلۍ کې 12 ګنټې ستا کارخانه بندې او 12 ګنټې ته چلې نو خو نیمه شوه که نه په هغه نیمه کې تا ته بجلي نه درکوي نو خلکو دغه هم قرباني وکړه بل دا بیرونه نه هم تاسو خبر یې چې که ته چلې که نه خو به خپله یا زمونږ دا پیټر دی دا په ټولو کې داسې پیټر دی پرې داسې نه کېږي ټیک ټاک روان دی لکه مطلب هغه غلا او هغه کونډې او هغه سیستم شکر الحمدلله دلته نشته زه هم چې ضلعي انتظامیه په شمول زمونږ ممبران صاحبان په سنجیدګۍ سره سوچ وکړي او د قوم سره کینی د قوم مشران په اعتماد کې وادي او د دې مسلو هغه حل وباسي چې هغه د بنیر دپاره هم پیدا مني د راتلونکي وخت زموږ د مستقبل دپاره هم پیدا مني او دا خو څه مسله نه شوه ته یو نن ته د بنیر نه مایننګ کټ کړه نه نو دا په دې روډونو چې دوکانونه او دا ټول سیستم متاثره شوي د خلکو او غریبي زموږ د سټیټ د وخت نه دا بنیر پسمانده او غریبه ضلع پاتې شوې ده او دې خلک اکثریتي تاسو ته پته چې په مسافرۍ دی نو مسافرۍ له څوک په خوښه نه دي ځي دا د مجبورۍ نه ځي چې چا دلته ګزاره نه کېږي د بدقسمتۍ نه ځي د سټیټ د وخت نه مونږ ځپلي را روان یو په نسبت د سواتو اوس دلته چې کوم نادرشاهي حکمونه کېږي د ماربل په حواله زه به تاسو ته د بنیر د یو باشنده د اوسېدونکي په حیث باندې ووایم چې د هغې 1% پیدا قام ته بنیر ته د بنیر ترقۍ ته د بنیر ماربل ته نشته او نقصانات ته ډېر دي ځکه چې فیصلې کېږي په بنده کمره کې او دا د ګراوند خبرې دي د ګراوند خلکو په اعتماد کې لري دا کومې فیصلې چې کېږي سبا زما دا خبره ځان سره په کاغذ ولیکئ په ریکارډ باندې پرته چې داسې وخت به راشي چې دا په بنیر کې د خلکو څه ګزاره کېږي د دې نه به یې وباسي او دا بنیر به د هغه زوړ کنډري که چېرې د انتظامیې دا صورتحال او دا چلي او دا تپوس نه کوي مطلب دی چې حکم بند او حکم چالو نو کم از کم قوم خو متاثر شو قوم خو ذلیل شو که نه
نو خلې دا نه دی چې د دې چې څه کوي هو ظلم دی ناروا ده زیاتې دی خو خلې نه دی